الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. طلباء کرام، ما چې کوم آیات مبارکه رنبانه لسته ده پاغی که رب کریم دا خبره کوي چې حق راغله ده هدایت که چا قبول کو نو میزان لا فائدہ دا کو گمراه شو نو وبال د گمراهیم پاغه ده. او دویم آیات مبارکه کې پیغمبر پاک تداوی چې دغه اعلان نه بعد تخبل د قرآن کریم تابعیا کو گمراہان ہر قسمہ سکی ستا خلاف نو پاغی صبر کود اللہ فیصلے تا دا اللہ فیصلہ بیا ډیره بہترین فیصلہ دا او هغه د فیصلې کوونکو نه ډیر غوره دی. بیا څه کسان نه ښکاري ولې وګوره الله رب العزت ته زمون ستاسو دا سوچ نصیب وګرځي چې که سبا ما هر څه کړی وي نو داغی سمارا بما تا ملاویگی. زمان ستاسو دا دور دا داسی او دور گرزیدل دے چه پا دے دور کی انسان کلا حق گو او حق پرشی آغتا د ډیر ناشنا مشکلاتو سره مخ کېدل او مقابله راځي. دا هغه دور دی چې په دې دور کې یو طرف تا یو تنظیم او جماعت او بل طرف تا بل تنظیم او جماعت او یو طرف تا یو شخصیت او بل طرف تا بل شخصیت دا د تنظیمونو کشمکش او دا د شخصیاتو کشمکش د عظیم نقصانات پیدا کړل. قطع نظر د یو تنظیم خاص او قطع نظر
د یو فرد او شخصیت خاص نه. ناشنا کشمکش او ناشنا ثمرات او نقصانات پاغی کے قرآن کریم ناشنا مظلوم کتاب کہ یو سڑے شرک ثابتی نو اغیلم قرآن راخلی کہ یو سڑے بدعت ثابتی نو اغیلم قرآن راخلی کہ یو سڑے بل یو ظلم ثابتی نو اغیل قرآن راخلی و خپل ظلم اوباسی پا قرآن کریم باندے. دغشانت یو شخصیت بل شخصیت کمزور کول غواړي را غرزول غواړي نو د صداقت او د تقوا په هر پیړۍ باندې خپکه خودل او اغل لتور کول دا د نن وخت زیب و زینت او دا د نن وخت پتانت او خيار توب ګرځیدل دی. ډیرو خيار دی ډیر خلت ورکړه او بل ډیرو خياري ډیر مزیدار دا سزان وای ما لته نزان بچ کو. عزتمندو طلباء کرامو چکل قرآن کریم راخلی حقیقی معنوں کے نو آغا مشکلات دی کم مشکلات چے انبیاء کرامو تو کم تکالیف چے انبیاء کرامو تو نو آغا تکالیف او آغا مشکلات دا برازی او دے سرا با مخ کی دلوی. الزامات بدنامی قسم طریقوں سرا بلگی خویو خبر وی چکل انسان پا دے خبر باندے مطمئن وی دزڑنا چه زسکم نیو اللہ لکم او چه سکم نو دخبل فائدی او نقصان دا پارکم دا خبر بیا انسان دا پارا چه سمرا دا تسلی گرزی دمرا اس یو شے دا تسلی اس یو شے دمرا دا تسلی نہیں بیا زکا کم اللہ لچ انسان لگیاوی او واقعی اغا زڑو دا اغا طرف سر تڑلی نو اللہ وی ما تخکاری گی او بندوی اللہ دتانا پٹنے دی بیا بندہ خوشحالی پدے چه ما سکڑی دی او قوم ندا زسلا قوم چالا قوم دا دے وبال با پچائی او دا دے فائدہ بچالی دا بیا سڑے انتہائی چه دینو اعلی ظرفی والا گرزی. ما او تاروانیو اخیرت لا چه اخیرت لروانیو نو دا اخیرت فکر پکار دے او دا آخرت فکر چکل زړه کې راشي نو زړه علم پیدا کوي زړه نور پیدا کوي زړه رڼا پیدا کوي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ہم الدنیا ظلمت فی القلب وهم الآخرہ نور فی القلب. دا چاچے ټول مقصد دنیا ہی دنیا گرزیدہ
چې زرګونه د یو ځای نه راجمع کم، لکونه د بل ځای نه راجمع کم، کروڑونه د بل ځای نه راجمع کم، عزتونه پامال کم، قواعد و اصول ضوابط هر څه دی نه خو چې دنیاي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ظلمت فی القلب، دغه فکر دغه هم دنیا پیدا کی وهم الاخرہ، فکر دا آخرت، غم دا آخرت، سبب اللہ تا ادرے گا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. سبب زمان رب دا تپوس کئی مر ربک، پدے کسا برخیدار خو زمان نو گرزے دلے، ما دینک ستا د جوان تیرولو قانون سو، ومن نبیک ستا پیغمبر سوکو د چاپ تعلیماتو لاړوے او څنګه ژوند کړیو، طرز عمل او طرز زندگی دا د چاو چې کله دا د انسان فکر پیدا شو او دا سوچ پیدا شو، نور فی القلب، دا زړه کې رڼا راولي او علم ځان له نور دی. بیا انسان داغه نظر حکمت وی اللہ پوہ کی، داغه سوچ حکمت وی او داغه ذہن تا رب کریم دا آغا فتنو پمینس کی درنائی یولار خی او انسان پا آغا لار باد لبیا روان کی. او چکل دا دنیا سوچ دا دنیا جمع کول غالب شو، یحییٰ ابن معاذ رضی رحمہ اللہ ذکر کئی چې د کم سړي ډوډۍ ډېره شوه بس د تش لذاتو پسې ګرځي، ډوډۍ ډېره شوه او خوراکونه او دا وخوره او دا وخوره او ښه خوره خراب مه خوره او هر سره جمع کو خوره، نو هغه وایي که د غوښه ډېره شي، کله چې غوښه ډېره شي او وجود کې مستی پیدا شي نو بیا شهوت ډېر شي، شهوت چې ډېر شي نو د هغې ثمره دغه ده چې ګناهونه ډېر شي، او چې ګناهونه ډېر شي نو بیا د انسان زړه پدې کې قسوت راشي او هغه قسوت بیا داسې راشي چې قرآن کریم ذکر کوي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. زړونه بیا د کاڼو نام ډېر زیات سخت شي، کاڼو کې د ځینو نه ډېرې اوبه او د ځینو نه لږې او ځینې د الله د خشیت د وجې نه ورغړي،
لیکن د زړه کې هیڅ قسمه یاره ناراضي د الله د یاره نه یو اوخ کام دې نه توي نه خلوت کې نه جلوت کې بلکې د خلوت سوچم بیا د انسان د رب کریم نه د شریعت محمدیه او د شریعت مطهره نه د بغاوت شي جلوت هم خلوت هم لمحه لمحه دغه شانتی زی او بیا هغه ذکر کوي یحیی ابن معاذ چې کله د انسان زړه سخت شي نو د دنیا په آفاتو کې او د دنیا په زیب و زینت کې بیا انخلی راگیر شي پاغي کې پروتی دا سوچ بیا ناراضي چې زما دا راګیرېدل په کوم ځای باندې وشو ولې زړه کې هغه نور نو د دنیا خوراکونه لذتونه د دنیا خواهشات ګناونه دا زړه هغه ونیو تورې کا او دې کې هغه قسوت پیدا شو چې نن دا انسان زینت د دنیا او آفات د دنیا نه د وتل دا ډېر ګران دي بیا نشي وته راگیر شي دا هم د دنیا راغله نو هم د دنیا چې بس دا سوچته چې راټوله کم دا ظلمتن فی القلب کدا الله توحید بیا نہیں نو ندی کدا پیغمبر سنت نہیں نو ندی کدا اللہ قرآن قوانین نہیں نو ندی ظلمت راغے او د ظلمت په مقابله کې حضرت عثمان وی نور دے خوا پیدا کیگی بهم الاخرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغن اشنا قول دے اغوی من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینہ قبر ته یو سړی لاړ خزان سره اصل تو خو نړه من ظل فانما يظل عليها تو خید نیک اعمال نړه د حق دراتلو نه بعد گمراهی واغستا دغه انسان ابو بکر صدیق وی دا سے دے لکه یو سړی په دریاب باندې سور شو په دریاب ورلاو شو او بلا کشتی سمندر دریاب باندې چې بلا کشتی یو سړی لاو کیږي او زیپ هغې باندې نو د هغې انجام غر کېدل او ډوبېدل دوه خبرې دي حق چراشی نو یا حق قبل ولدی داغی پا تمام جوانب و اطراف سرا او یا داغی روگردانی دا او دوال د انسان د خپل پایدې د پاره دی ها چې کله انسان حقیقی معنی کې د علم او د حق طلبګاری نو بیا جنت د دې بنده طلبګاری او چې سړی جان بوجھ کر حق باندې خبره کاږي او د حق طلبگار نہیں معصیت ہی معصیت
نو یاد ساتئی بیا فکر آخرت د دې انسان نشتا او جهنم د دې انسان طلبگار دی. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ذکر کئی تفسیر کلمت الاخلاص کے چې د یو انسان زړه کې توحید د رب کائنات دا راسخ شو په داسې انداز چې د رب کریم د معصیاتو نه ځان ساتلی وي او د رب نه یریده نو اور د جهنم بیا د دغه انسان نه یره کوي. خو چې کم سړی په معصیت باندې ورتکړه ورتیز او د علم او د حق مقابله کې هغه واغست معصیت نو من ضل فانما یضل علیها بیا اور د جهنم د دې انسان طلبگاری. حضرت علی وی رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ابن حجر منبہات کی داغدہ قول نقل کر دے من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. انسان دا علم دا حق طلبگار دے جنت د طالب دے جنت دے غواړي جنت د په انتظار دے. ومن کان فی طلب المعصیہ کانت النار فی طلبه. کم انسان چې د معصیت د علم مقابله کې معصیت راړو اللہ د علم مقابله کې معصیت راړي علم په مقابله کې معصیت راړل دې ته اشاره ده چې علم هغه دی چې سړی په حق طلب کی ترک معصیت دا علم دے. او چې کم انسان په علم حق طلب نکو معصیت کی لگیا دے خبر نہ دے نو یاد ساتا بیا جہنم دغه انسان طلبگار دے. اللہ دی زمون سوچ دا کی چې زه علم حکم او علم د حق پرستی او علم ما او تا طالبین علم یو نمونه زما استاړوان دې پرتی دي یو نا بے شمار نمونه. حدیث زیات رحمہ اللہ واقع تاریخ ذکر کی اتلسو کال عمر دے حجاج ابن یوسف را غخت دے مخام حجاج ابن یوسف تولاڑ دے وطویح تحتیتے ویاو وی تپوس کوا او ما اللہ سر مقام ابراہیم کے دا لوس کر دے چھے اللہ تپوس را نوشن رشتیا بوام او که مبتلا کڑے شم عذیت را کڑے شو صبر بکوم او که مال عافیت را کڑے شو نو شکر دا اللہ بو باسم. ویخا دا سمرخ کل خبری دی اللہ دی زمین زلطہ کزی کی ہر تپوس رانو شرشتیا بوا عمر اتلس کالا او دا صداقت پاغبان نکم سوچ او فکر غالب دے اللہ دی کی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ
وکونو مع الصادقین. رشتیا بوا. دویم ہر قسم تکلیف راکڑے شو صبر بکوم. زندگی دا عافیت راتا ملاو شو شکر بکوم. ویڑنبانے تا پوس میں دتا ندا دے حجاج ورطوئی زما بارک سوئے. وید اللہ دو دشمنانو نیو دشمن پا دے زمکا کے پا شک و جل کے عزتنا اخلے عزتنا اخلے پا شک و جل کے اللہ دو دشمنان نیو دشمنی یہ زمانہ روان دے یو بل تیر شوے دے وہو اعظم منک جرما. اغستانا مغٹ ظالم و مجرمو وی خواہ وی سزا ورکی سزائے ورکڑا خدا سے سزائے ورکڑا چے اخیری سلگو کے حتیت زیاد درے والا خبر رشتیا کڑے رشتیائی ہوئے صبر ہوگا اور رشتیا او صبر سارا سارا دا اللہ شکر مدا کا. وی بانسو نراڑی دا بانس لخ دے حتیت زیاد تا کٹکڑے بیائے پا بل طریقہ پا مینز میان دے کٹکڑے او اگے تیرے کڑے اگے والا پا بدن وہ تڑلے او چوی تڑلے نو آگا بے راخ کلی او چه راخ کلی بے نو یو قصبہ بے راخ کلا یا پا خزمکا راخ کا او آگا با دا سے تاویدہ او دا حتیت زیاد دا دے بدن نا دا وخی بے دا سی اوچا تولے وخی بے اوچا تولے او آگا وخی با دا بدن نا اوچا تیلے. حتیت زیاد رشتیا ہوئے او صبر دمرہ دے کہ حتیت زیاد رحمہ اللہ نا یو لخت دا بانس دا بدن نا چکل اڑیگی او لرکیگی نو آگ وخو چتائی او اڈو کی خکارے کی. حتیت زیاد وی نکئی فریاد نکئی دائے دا صبر انتہاوا او شکر داو دمرا خوشالا راوی وی زورتا نزدیشم ما ورتوی علاکا حاجہ سنور سے ضرورت در تشتوی ایس ضرورت می نشتا دا شکر دے کنا. وی شربت مائن دوبو یا وکترکی چھ لگے اس کم وی من والا اوبراڑے یو گوٹو بے اس کلے شکر او باسا الحمدللہ او سلگئی اولا او سائی اوتا. دا ماو تاتا نمونی دی چکل تک راضی دنیا تا او دا علم دنیا تا نو بیا دی تا گورا چه دا نمونی مخی تفرتیوی علم وی نو آغا دیلوی چه سڑے پہ صدا سبا دا حق صدا اوچت کی چه نشی اوچتو لے نو یاد ساتا من ظل فا انما یزلو علیہ او کوک لکش صبر کو. تاریخ واقعہ ذکر کئی دا تاتاریانو او دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہغ انسانو چی دا اللہ دا رضا دا پارا
هغه خپل دشمنان ګرځولیو او دشمنان دوستان ګرځولیو او دا ډیر زبردست نقطه نظر ده الله دې مونږ ته نصیب کړي دا ډیر ښکلی سوچ دی خو چې د الله د رضا دپاره ډیر مزیدار مودودی صاحب لیکي دا مولانا محمد علی جوہر په باره کې او دغه خبره عبدالماجد دریابادی لیکلې ده چې مولانا محمد علی جوہر رحمه الله دا هغه انسانو چې دا همیشه حق گویی کړې ده او دغه حق گویی په وجه باندې د کار داو خلافات بیا الله را ولی وتلك الايام نداولها بين الناس دارازی خاندانونه پردیشی او پردی راشي وغا د انسان مټي وګرځي اولا صف په وګرځي تاریخ د زمانه گواه ده څوک د حبش ناراضي څوک د روم ناراضي څوک د مدینه ناراضي مکه کې خپل خاندان فإن قریشا منعوا کلام ربی خلاف ګرځیدل دی لیکن اطراف د عالم نه خلق راضي ولد دو ثمرات بخامخاوي چې حق راشي نو بعضې به محتدین او بعضې مضلین ضالین واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله د الله فیصلې چې راځي نو هغه بیا بل شاني خو چې صبر راشي الله دې موږ ته په اذیتونو تکالیفو ظلمونو چې څومره کېږي الله دې موږ ته صبر نصیب وګرځي او چې کله انسان ته صبر نصیب شو بیا خبره لږ غونته پرې خدا الله تا نو لږ غونته کې وخت تیریږي په هغې کې ډېر نه تیریږي او مرور د زمانې بیا ډېر متشابهات محکمات وګرځئ حق حق او باطل باطل شي او رښتیا رښتیا دروغ دروغ شي او وګرځي زما څه علم هم نشته څه عمل هم نشته کمزور یم بې انتها زه مقر یم په دې خو دغه یو څو خبرو چې رښتیا عوام د صبر مادام لګه کمه ده الله دې راکړي خدا یاد ساتئ دا سړي ته ډېر انتهایي ښایسته ښایسته ثمرات ورکوي او ښایسته ثمرات مرتب کیږي حاصل د خبرو دا قرآن حق دی دو قسم خلق بخاوی خامخاوی د قرآن مخالفین هغه بیا مختلف قسمونه او د قرآن موافقین خو چې علم د الله د پاره په حقانیت وی نو صبر بکې او اتباع د ما یوحى بکې بیا فیصلې ګوره چې د الله څنګه راځي علم سره دا لازمی خبره ده چې
چې دا تا ځان سره تړلې ساتلي او دا یادې ځان ته چې د دې سره د هر چا د طرف نه مشکلات راتلی شي او راځي خو چې په دې بیا پوهې چې کدا دا مشکلات راځي نو هم به کلک ولاړل که هغه راځي هم به کلک ولاړل. الله دې موږ ته استقامت نصیب وګرځوي. اقول قولي هذا.